सूरत الحدید آیت نمبر 26 شلم رکو وشتم سپارہ صفحہ نمبر 62 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ صدق الله العظیم سورة الحدید آیت نمبر 26 شلم رکو وشتم سپارہ صفحہ نمبر 62 پدی آیتونو کې الله رب العزت د حضرت نوح علیه السلام او د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت عیسی ابن مریم د هغي ذکر پدی ځکه کوي. الله فرمای چې مونږ د حضرت ابراهیم علیه السلام په اولاد کې نبوت هم پیدا کړو. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورې چې څومره هم انبیاء کرام راغلي دي دا ټول چې کوم دی د حضرت ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راغلي دي. حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام او دغه شانتي حضرت داوود علیه السلام دا ټول چې کوم دی د حضرت ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راغلي دي. نو الله فرمایي چې په دې کې ځینې خلک داسې دي چې د الله تعالی په فضل او په توفیق سره هغې سمې لارې والا وو او څه پکې داسې وو چې هغې پکې بدکاران جوړ شول. نو یو پکې دغه ذکر دی ولقد ارسلنا نوحا او بېشکه رالیږلي دي مونږه نوح علیه السلام و ابراهیم او ابراهیم علیه السلام وجعلنا فی ذریتهما النبوة او راولی گلی مونگا د دې دوانو په اولاد کې پیغمبري والکتاب اور کتاب هم فمنهم مهتد او پس ځنی لدوینا لارموندون کی دي وکثیر منهم او دی لدوینا فاسقون بدکاران دي. ثم قفینا بیا راولی گل مونگا علی آثارهم درستو لدوینا برسولنا پیغمبران خپل وقفینا اور ورپسی لولیگل مونگا بعیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم علیه السلام وآتیناه الانجیل ومونگا ورکڑیو دتا انجیل کتاب وجعلنا فی قلوب الذین د عیسی علیه السلام د پیروکارو ذکر الله پاک کی چې چا د عیسی ابن مریم د عیسی علیه السلام خبره ومنله چې اهلی کتابو د هغه وخت نو د هغې فایده به دا وه چې زړونو کې به نرمي پیدا شوله او دویمه خبره به دا وه چې الله تعالی به په خپل رحمت وکړو. خو چې کله د عیسی علیه السلام ته نبوت ملو شو د هغې نه پس بیا ځینې خلکو چې کوم دی رهبانیت اختیار کړو. او رهبانیت څه ته ویل کېږي؟ رهبانیت چې کوم دی دو شیزونه چې کوم دی نه استعمالول. د دنیا چې کوم دی لذات د دنیا چې کوم نعمتونه دي مثلا ښه خوراک اور ښه جامه ښه پیزار او دویم دا ترک نکاح. یو سړی وایي چې زه به چې کوم دی ښځې ته په نکاح کې ورنږدې کېږم نه دې ته رهبانیت ویل کېږي. نو د عیسی علیه السلام په مذهب کې بعضې خلک داسې شول چې هغې رهبانیت اختیار کړل. نو الله فرمایي چې دا رهبانیت چې کوم دی دا بدعت و. بدعت دې ته ویل کېږي په دین کې نوی کار ایجادول. نو په هغې کې ځینې خلک داسې وو چې لاړل غرونو ته او هلته دا قسم وخوړل وي مونږ به خوراک نه کوو او خوراک به د څه نه کوو غوښه به نه خورو مثلا میې به نه خورو او د خوراک دپاره ځان ته یو چیلې واغسته. د چیلې نه به پی چې کوم دی دا لشل او دا به استعمالول. اور دغه شانې ځینو خلکو به کې داسې قسم وخوړل وي یاره مونږ به خوراک به نه کوو او د خوراک دپاره چې کوم دی جړي بوټي استعمالول شروع کړل. او دریم هغه خلکو چې هغې ترک نکاح ښځې وي په نکاح کې خو قسم یې وخوړل وي یاره مونږ به چې کوم دی خپلو ښځو ته ورنږدې کېږو نه. نو دا درې واړه خلک په رهبانیت د وجې چې کوم دی لاړل ګمراه شول. څنګه ګمراه شول؟ نو دا کم خلکو چې د خوراکونو نه قسم خوړلی
چې به موږ بس نه خورو خ خوراک به نه خورو نو هغه وروسته په اغلا کې مبتلا شول ځکه په یو شیز باندې چې کم دی د انسان گزاران دا ډیر مشکل وي نو ځنی خلک چې کم دی د خلکو په اغلاګانو کې مشهور شول خلکو نه بیا اغلاګانې کولې او دا دویم چې کم قسم خلکو چې په تر کې نکانه قسم خورل چې خپل خزه ته به ورنږدې کېږي معنا نو حلال خزه پری خودله او په زناګانو کې چې کم دی مبتلا شول نو الله فرمای چې دا رهبانیت چې کم دی د عیسی علیه السلام په زمانه کې چې کوم خلکو اختیار کړي وو نو دا زمونږ د طرفه حکم نه بلکې دا دی په خپل ایجاد کړو لکه څنګه زمونږ په دې معاشره کې دا ارسونه ارس دا چې کم دی بدعت دی او دا غشان خلکو وی دا چې کم دی 11وی شریف دی وینن 11وی شریف دی دا ټول بدعت دي دا هغه بدعت دي چې لکه په دین کې د دې اروسه حکم شته نه الټه په دې باندې سړی ګناګاریږي نو دلته هم الله پاک څخه کوم نه فرمایي چې رهبانيت دا په اسلام کې نشته او دغه شانتي رهبانيت د عیسی علیه السلام په دور کې هم نو وجعلنا في قلوب الذين وكي خدل مونږه پزړونو پدې کې د هغه خلکو چې اتبعوا چې پیروي وکړه د رأفت النرمي ورحمتا او رحمت ورهبانيه ابتدعوها او رهبانيت چې دوی په خپل ایجاد کړی دی ما كتبناها عليهم مونږ نو فرض کړي په دوی باندې الا ابتغاء رضوان الله مگر د دوی داسې وکړل حاصلولو د الله تعالی د زمن دی لپاره فما راوها بيديلها ان ساتلو د دې حق رعايتها لك بحق د دې د لحاظ ساتلو فآتينا الذين آمنوا ورکو مونږه هغه خلکو ته چې ایمان وروړو منهم الذين اجرهم اجر د دې وكثير منهم فاسقون او ډیر لدوینا بدکاران دي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کم اهلی کتابو او عیسی علیه السلام منلو نو الله تعالی چې کم دی هغه ته د ایمان درولو ترغیب ورکوي چې دا همیشه یاد ساتي کله چې پیغمبر راشي نو دا هغه پیغمبر پراتلو سره روستنه د پیغمبر دین دا غوړي ختم شي لکه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله راغللو نو د نبی صلی الله علیه وسلم نه پهله د عیسی علیه السلام د هغه مذهب رایجو چې کله عیسی علیه السلام نه پس نبی صلی الله علیه وسلم راغللو د نبی صلی الله علیه وسلم پراتلو سره او نبوت سره د عیسی علیه السلام مذهب ختم شي بس او دې ته کوم دی په شریعت کې ناسخ او منسوخ ویل کیږي د نبی صلی الله علیه وسلم شریعت دا ناسخ دی او د عیسی علیه السلام مذهب چې کوم دی دا منسوخ دی دا ختم شي نو بیا چې کوم نوی شریعت دی نوی کتاب دی په دې باندې چې کوم دی بنده عمل کوي وګوره دا به یاد ساتو ایمان چې کوم دی زمونږ په ټولو کتابونو باندې دا ګوره لازم دی دا ګوره یاد بساتو صرف چې کوم دی په هغه کتاب په هغه شریعت باندې عمل نوي مثلا تورات زبور انجیل او دغه شانتي صحیفه په دې باندې زمونږ ایمان دی چې دا صحیح کتابونه دي دا زمونږ ایمان دی او البته د هغه شریعت باندې عمل مونږ بیان کوو عمل به د کم پیغمبر کیږي چې په کم زمانه کې پیغمبر راشي لکه نبی له صلوات و سلام نو الله تعالی چې کم دغه عیسایانو ته ترغیب د ایمان ورکي چې تاسو د نبی له صلوات و سلام ته چې کم کتاب ملو شوی کم یو قران مجید تاسو پاغي ایمان نوړې نو الله پاک به تاسو له کم دې کفلین من رحمته دوه حصے د رحمت درکې یو حصہ د رحمت دادا چې تاسو به د خپل ژوندۍ په دنیا کې د قران د حدیث مطابق جوړه کې نو تاسو له بچ کم دی په دې کې سکون ملو شي او دویمه رحمت چې کم دی هغه د آخرت ته الله پاک ورله جنت درکې د نبی صلی الله علیه وسلم مذهب د اختیارولو چې کم دی دغه دوه فائدې او دغه شانتي عیسایانو ته چې کم دی الله تعالی د ایمان درولو سور کوي ترغیب ورکي په دې آیت نمبر 28 کې
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اے ایمان والو او یریږئ د الله تعالی نه وآمنوا برسوله او ایمان وروړئ په نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د الله تعالی پیغمبر دی یؤتکم دی بدر کړي تاسو ته کفلین دو حصے من رحمته د خپل رحمت ويجعل لكم نورا او جوړ به تاسو د پاره یو نور تمشون به چې تک بکوي تاسو پاغي سره ويغفر لكم او دی بخنه او کی تاسو دستاسو والله غفور الرحیم او الله تعالی بخون کی مهربان دی لالا يعلم د پاره د دې چې په شی اهل الكتاب اهل کتاب الله يقدرون على شيء چې دوی قدرت نه لري په هیڅ شی باندې من فضل الله د الله تعالی د فضلنا وان الفضل بيد الله او دا چې فضل پلاس کې د الله تعالی دی يؤتيه من يشاء او دی ورکوي چاته چې وغواړي والله ذو الفضل العظیم او الله تعالی خاوند فضل وی دی واخر دعوانا الحمد